ګرانو کتونکو سلامونه کوم. آفتاب احمد خان شیرپور سره موجود یو او د اختر ورځ ده او خلک مبارکې لره روان دي او زمونږ د شیرپور خانانو به دا یو حیثیت او خوبي چې غم خاده کې زمونږ سیمه کله خو هم نه ده پرېښودې او د عوامو په دک درد کې څونه واتساپ ګروپونو کې چې مخالفین هم خبرې کوي نو چې شیرپور خان د خدای پاک ژوندی لري او زموږ دپاره هم د اعزاز اصل دی چې کله هم ترېنه ټیم اخیستی دی نو خبرې را سره کړي دي الفاظ را سره نشته دي چې څنګه خبرې کوو خو به هر حال بجلی په لوډ شیډنګ به خبرې کوو او د اختر مبارکي هم تاسو ته وایي شیرپور خان ډېره زیاته مننه لوی اختر دی جي او تاسو مبارک شه خان الله د ټول خاندان مبارک شه د ټول د پښتنو د سیمې چې سمرا زموږ ورونه او خویندې دلته اوسېږي ټولو ته د اختر مبارکي. شیرپور خان لوډ شیډنګ یو وزیر اعظم اعلان کړو چې یاره لوډ شیډنګ به نه کېږي خو بېګا جي ټوله شپه بجلي نه سهار بجلي نه څه به وایي؟ خانه د حکومت په اعلاناتو باندې خو څوک په دې دغه کې چې یاره په دوی اعلاناتو سره به څه فرق وځي د دوی اعلاناتو کې هغه نشته څه طاقت نشته څه زور نشته او لوډ شیډنګ دوی نشي کنټرول کولی همدغسې به وي او اوس خو کله پکې IMF یاد کړي چې هغوی دا وایي او فلانې یاد کړي او زما خیال نه دی چې لوډ شیډنګ ختم شي نن نه 10 کاله پس هم که ګورم دا صورتحال به وي د لوډ شیډنګ او خاص کر په دې اختر کې به دوی پیکیج ورکوو دې ځله هغه پیکیج هم نشته نو دلته د دې صوبایي حکومت هم هغه چیف منسټر خو دوی اعلان وکړ خو دا ونه شو نو زه به دا وکړم او بجلی بټن ما سره د هغې زه به هغه قبضه کړم په هغې باندې هېڅ هم نه شو او دا سلسله همدغه شانتې به جاري نو مونږ خو په دې حیران پریشانه یو اواز به اوچته وو پرونه مو د چاسلې خلکو موټروې بند کړې وه او په 3 غنټې اوس فرق پرې نه وته نو کوم رام چې بجلی د وولټیج دومره دی چې هغه کم دی چې هغې باندې څه کېږي نه او دې اختر کې خو قرباني د خلکو سره غوښې هغه چې فرج کار نه کوي او بجلی نه نو ټول هر څه خرابېږي تاکېږي. دا کوم بجټ شو د شیرپور خان په دې باندې بجټ ټیکسونه پکې ټول ټیکسونه دي نو هغه ملازمین چې کوم هغه هغوی داسې دوکه وکړه هغوی لاړل ته درنه ورکړه او وایي چې 25% تاسو ته هغه کړ په 25% په بیسک کې هغې باندې ورکړو دا ټول چې سمره د دوی ټول تنخواه وه په هغې باندې هغه ولګوله دا انکم ټیکس ولګو پې نو هغوی ته څه پاتې نه شو نو زما خیال نه دی چې په دې طریقې سره د عوام وروسته بېسه کېږي او وزیر اعظم هغه یو غنټه تقریر وکړ خو څه کوي چې څو پورې د عوامو د مهنګۍ همدغه شي او مهنګۍ ختم نه شي دوی خو دروغ وایي دا د شمال غلط ورکړي چې مهنګۍ دومره لاندې راغله هر یو سړی اوس هم پریشانه دی د لوډ شیډنګ نه هم پریشانه دی مهنګۍ نه هم پریشانه دی بېروزګارۍ نه پریشانه دی دا پاکستان دی بس دی کې اوس سړی څه ویلی شي هېڅ ماته رڼا فلحال نه ښکاري نن سبا چې څو پورې سیاسي استحکام نه څنګه به معیشت مخکې لاړ شي دلته دهشتګردۍ ده او هغه لهر بیا تېر شوی دی هغې سره مو حالات خرابېږي بهر نه څوک سرمایه کاري نه کوي نو څه وایم چې اوس هم په دې کې هغه دې اوس د بل IMF انتظار کوي چې هغې لپاره ټیکسونه ورکول چې هغه موږ ته میلاو شي نو د یو IMF نه بل IMF پورې به مزدا صورتحال وي نو زما خیال نه چې څو پورې دوی صحیح معنو کې دا ټول سیاسي پارټۍ یو نشي او د سیاسي د عدم استحکام ختم شي او وایي چې یاره دا ملک مونږ هغه کوو په صحیح سمت کې روانو نو کېدای شي حالات جوړ شي خو دا یو پارټي یو څه وایي بل څه وایي نو دې سره حالات نه ټیکېږي. شیرپور خان تاسو څنګه چې دې وزیر اعلی خبرې وکړې چې دا اعلانات کوي یو داسې اعلانات داسې چیغې سورې وکړي چې انتظامیه هم ورسره په لار نه ده خو چې دلته بیا د پنجاب کارکردګي ګورو دلته کې زموږ د پښتونخوا
دې کارکردګۍ ته په کوم نظر ګورئ زه عوامو ته کارکردګي هر ځای کې خرابه ده دلته خو ډېره خرابه ده دلته د دې خو دا 11 کال دی او صرف په نارو باندې پوها باندې اوس هم چې څه لږ ډېر هغه شي نه بس د عمران خان لپاره جلوسونه روزي او وایي چې بس دا دی هغه دی هغه روباسو دا بدره دی وایي او نور هېڅ هغه نشته هلته پنجاب هم دغه صورتحال دی صرف هغه ټي وي باندې هغه ډله کې راشي نور څه شته نه په ټول ملک کې څو پورې چې د ملک ټول معیشت او صحیح سم کې نه روان نو څنګه به دا ملک هغه شي او صوبې خو دې په هغې کې چې وفاق ته مو راته څه ملو شي وفاق سره په خپله سره نشتندوي له به څه ورکړي شیرپور خان چارسدي ته به راشو 11 کاله یو ناغه راله اوس هم ستاسو د ګیس په منصوبو باندې اکثریت دغه خلک به ابتداګانې کوي ګیس ته موږ ولګوم دغه پیپونه چې کوم دي ځای په ځای پراته دي نو دا دومره ترقیاتي کارونه به څومره به شي وځي او دې وخت دا کومه ناغه چې راله دا زموږ 400 ډېره وروسته لاړه یوله وروسته لاړه اوس هغه میډیکل کالج چې و هغه یې بند کړو هغه د هغې لپاره سخت کال پروس کالج زما په 2 لکه روپۍ کې وې سخت کال پیسې هم نه یې ښې نو هغه بند شو زما په خیال په دې چې تاسو وګورئ د غنمو کې چې دا کوم هغه وشو دا لوټ مارو شو اربونه روپۍ دې خلکو جوړه کړې او دا کله یو سوی کله بل سوی زما په خیال دا ملک همداسې په لوټ مار باندې د دې پرسان حال په نه دی او 400 خو وروسته پاتې کېږي کوم کارونه چې په نیم ګړي پاتې وو هماغه شانتې پاتې دي او دوی سره خو څه شته نه او کوي مو هغه پیسې مونږ ته پته لګي چې څنګه لګي زما په خیال دې ځله خو ووټ د هوا ووټ بس واغشتې شو او اوس هغه مېموران نه ښکاري نه هغه وزیران چېرته مخامخ راځي او صرف دا وزیر اعلی هغه بیانات راځي او یا جلسې کوي چې بس زه به دا وکړم او زه به دا وکړم بس نور څه نشته د پښتون خام چې تاسو ته نظر دی دلته کې چې تاسو کوم وزیر اعلی توب یا انټرنل منسټري په هغې کې چې پښتونخوا کې یعنې د چترال غرونو ته بجلي ختل د ملکن غرونو ته بجلي ختل پرون چې زه په 200 کې یو ځای کې ناست وم او یو بابا را باندې ماستن خوړلی وي دا ماستن باندې ځکه خورم چې د شیرپور خان د کلي او مال په دې پټو کې دا ستنې راوستې دا بجلي راوستې ده د خبرې مقصد مې دا دی چې اسټابلیشمنټ کردار ته څنګه ګوري چې 11 کاله دا صوبه په کومه دغه باندې کېښودله زه نیم خبر چې دې ځله بیا دوی له ولې دا تحفه ورکوله دا ځله خو مخکې ورکړه دې ځله بیا صرف هغې لپاره چې توازن برابر او چې نور ځایونه کې نور پاټولی ورکړه دلته دا ورکړه نو دا خو په صوبې سره ظلم دی دا درېیم ځل شو چې دا تحریک انصاف حکومت په دې باندې هغه دی چې ته ښه کار یې کړی موږ یې تعریف کړو خو موږ ته څه ښکاري نه او نو د په دې دا بد ورځ باندې د صوبې نه د مرکز نه ورته څه میلاویدلی شي څو پورې چې څه په څه اعداد و شمار سره څه هغې سره خبرې وکړي دلایلو سره خبرې وکړي نو کېدای شي ورته څه میلاو شي دې خو څه پورې چیف سیکرټري خپل بدل نه کړ او وایي چې زه به دا وکړم نو زما په خیال دا صورتحال ګمبیر دی او دا به ورځ په ورځ دې کې به اضافه کېږي او د بجټ سره چې راشي د 30 جون نه پس نو بیا به د خلکو نه نور داسې هغه به وځي زور به ورته وځي چې دا برداشت کېدی نه شي بل چې دلته وایي چې دلته دانلي نه ده شوې دلته دانلي شوې ده اوس د عام مافیا اعلان وکړو بیروکراټو لپاره دې ته په کوم نظر ګورئ نو دانلي اوس دې خو به هر څه وایي ګوره دانلي خو په دې هغه سلسله داسې شروع کړې وه او یو خو دوی ته داسې دومره همدردي ورکړه په دې هغې سره دا درې هغې کې چې سزا ورته وکړه هغې سره دومره همدردي ورته ملو شوه او ورسره غوښتم دا چې دې صوبې کې دوی ته هغه ملو شي نو موږ خو حیران پریشان یو چې د پښتون قوم سره دا څه ظلم کوي او ورسره چې
دا کوم هغه کېږي دا دهشتګردۍ هغه کېږي او صرف مذمت بیان ورکوي نور څه نشته نه څه حکمت عملي شته د هغې لپاره چې دا به څنګه کنټرول کېږي دې صورتحال کې زمونږ خو ډېر په دې صوبې په کارکردګۍ باندې او د قوم د ملک په کارکردګۍ باندې مایوسه یم. اخیرنۍ پوښتنه کوم چې لکه دې وخت کې پښتون قام ووټ ورکړ زه د عمران خان رخایي ده بالکل له چاړهګانو ګونګیان د ایم ان اے پیګانو نه جوړ شوي دي خو راتلونکي دا ناره یې ښودلې چې وفاق موږ ته خپل کومه رایلټي ده هغه نه راکوي نو په دغې باندې څه وایي دي دوی خو حکومت په دې مرکز کې چې دلته د بجلۍ په مټ کې کوم بقایجات دي یا نور بقایجات شته دې کې خو شک نشته چې بقایجات شته خو بقایجات په څنګه ولا ورکې چې دوی دا کم طریقې سره کوي هلته لاړ شي په دلایلو سره خبرو وکړي نو هغه به څه به ورته میلاو شي که نه یا دلته ټولو سیاسي پارټۍ کم از کم په دې باندې راغونکي په دې کې چې د صوبې د حقوقو خبرې د عوامو حقوقو خبرې هغې کې موږ ورسره ټول یو ځای کېدی شو د دې لپاره چې یاره د عوامو هغه دی موږ د طریق انصاف خبره نه کوو د عوامو خبره کوو د صوبې د حق خبره کوو د هغې لپاره موږ هر قسم هغې ته تیار یو. ګرانو کتونکو دغه آفتاب احمد خان شیرپو ما چې کومه خبره وکړه پرون زه 200 کې یو داسې ځای ته تللی وم هلته خلکه چې ما ته ودرېدل نو داسې پټو ته بجلي بوتلې ده چې هلته کې صرف 2 کورونو ته 8 ستنې بوتلې وې 200 دا د مردان په ډسټریکټ باندې ده نو شیرپوهان په ترقیاتي عمل باندې یقین ساتي ځکه ورته بابای روزګار وایي او 400 ته نن ګیس راغلی دی بجلي راغلی ده دا د شیرپوهان مرهون منت دی پس کې چې کمیشن نه وي هغه کارونه شیرپوه خاندان کړي دي په کومه کې چې کمیشن دي نو هغه به د نورو پاټو مرهون منت وي خو دلته کې د 400 د خلکو دپاره چې شیرپوه خان په اسمبلی کې ولاړي د افغانستان په نظري د انډیا په نظري د ټولې دنیا په نظري چې څه به وایي خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې د زرو قدر زرګر سره وي مونږ بار بار دوکه کیږو او قومه ځان پیژندل پکار دي دغه یو پښتون لیډر دی چې د پښتنو غږ هر ځای کې چې کوم دی پورته کوي هغه د هغوی پرزند دی سکندر حیات خان شیرپو نو هغوی خو هم په دې کې کلم کمپرومایز نه کوي او دا د شیرپو د خانانو سیاست چې کوم دی دا اجتماعي دی کلم انفرادي نه دی دا د سیچو د خده پورې نه دی د ډي پي او د خده پورې نه دی د ډي سي د خده پورې نه دی هر ځای کې ورکر چې کوم دی د هغه خیال ساتي نو د خپل اړخ ورته د اختر مبارکۍ هم وایو او نن دوی دلته موجود دي او سبا به چې کوم دی نو بیا پېښور کې وي الله دې راته روغ جوړ ژوندي او بریالي لري مننه